الله محبوب فرمای ما د الله په ذات باندې قسم وي ټول خلق په قبرو کې وي قیامت په ورځ باندې به اول زل خپل قبر نه پاسم سبحان الله او فرمای ما د الله په ذات باندې قسم وي چې اول به په ورځ د قیامت واوره حضرت آدم نواله تر حضرت عیسی پورې ټول انبیاء علیهم السلام تشریف فرما دي خو فرمای په ورځ د قیامت په اذان صرف زما په نوم باندې ویلای کیږي زما په نوم باندې به ویلای کیږي ولې چې زه خو حبیب الله ګرځولای ما ته خو فرمایل دی ولل اخرت خیر لک من الاولى فرمای الجنت حرام جنت حرام دے پټول رسولانو باندې حتی ادخلها تر دې پورې چې زنه مردن نشوي فرمایي والا اممها دې پیغمبرانو په امتونو باندې هم حرام دے فرمایي حتی ادخل امتی تر سو پورې چې زما دا ټول امتیان جنت ته نوي دن فرمائی دائما آخرت شان دے شاعر فرمائی محبس میں محشر کا فقط یہی مقصد ہے کہ اے محبوب تیری شان دکھائی جانے والی ہے چھ محبوبہ صرف اور صرف دیتا شان خلق تو خیر ایشی ولچ اولنی بوئی پکے منزینی بوئی پکے ٹول براغلی وی اے زمان محبوبہ د اخیرنیو خو به ته لیدلی خو د منځنیو اولنیو به نه لیدلی محبوبه چې د ټولو ته د زه شانو ښایمه محبوب فرمای مشکات شریف حدیث دی فرمای میزان خواته به زه ولاړ یم او زه به د خپلو عملونو امتیانو عملونو کې اضافه کوم زیاتو به ولا فخر علیه زه په دې فخر نه کوم فرمای حوض کوثر خواته به زه ولاړم امتیانو ته به حوض کوثر جامونه ورکم ولا فخر علیه فرمای زه په دې فخر نه کوم فرمای لوای هم جنډه به زما په لاس کې وي ټول انبیا به زما جنډې لاندې تر دې پورې چې ښایسته یوسف په زما جنډې لاندې ولاړي تر دې پورې هغه عیسی چې مړي بیا ژوندي کول هغه هم زما جنډې لاندې ولاړي ولا فخر علیه زه په دې باندې فخر نه کوم فرمایي زه به دوزخ دروازې خواته ولاړم امتي به مې فرشتې درنه کوي زه به یې ترې راونیسم چې دا خو زما امتي دی فرمایي ولا فخر علیه محبوب دومره صفتونه الله درکړي دومره شانونه الله درکړي بیا تاسو ولې وایئ چې ولا فخر علیه زه فخر نه کوم قربان دا خود فخر خبر دا واورا مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ په مرکات کے فرمائی دا نقطہ دے فرمائی محبوب مقصد دا دے چما تا فخر ندی کول پکار فخر خو اوہ انبیاء ہوتا اغا مخلوق تا کول پکار دی چسوک اللہ ما چنڈے لاندے ودرولی کم شان الله ور کړای دی بهرحال ما عزت مندو کټول شپه مونږ لګیایو خو بهرحال مونږ بستړي شو محبوب شانونه الله ورس پورزخ کوي دانن صرف دا خوږې خبره ما یا مولانا صاحب یا نورو صرف دې پر نبی علیہ السلام فرمای ادبوا اولادکم ثلاثه خصال فرمای اولاد ته درې شیزونه وخای درې عادتونه وخای فرمای اولاد ته قران مینا وخای اولاد ته اهل بیت مینا وخای زما نسل آل علی و فاطمه محبت ورته وخای او فرمای زما مینا اولاد ته وخای صرف په دې ادب پنيت سره دا ساده الفاظ کوم یو سو الفاظ تاسو تر مخ وړاندې کړل زمونږ سرمایا دا یاد وساتئ دا ماشومان چې کوم پروګرام کې هم ناسي دا مخ کې کېنوي رسته مکه نه وي زړه به امات شي